منګل ګوګرځیدو د پنجاب غ صورتحال مو وکړو یو کس راغی هغه مسجد ته راغی سور کمیس یې اغوستی و هغه ټي ورته وایي په دې ریل ګاډي کې هغه سامانونه د خلکو سره خېجئ کوزئ او دغه دای چې سور کمیس یې اغوستی او سور کمیس یې اغوستی بوډا سړی راغی او مونږ ته ویې چې یاره ما ته دعا وکئ زما څلور لونه دي او څوک یې غواړي نه ځکه چې دلته کې خو خلک سامانونه کوي او زه خو ما سره هېڅ نشته او زوی مې هم نشتي څلور واړه جینکۍ دقسې ناستې دي او دلته کې رواج ده چې خلک راشي تپوس کوي چې دې جنۍ له به ته څه کوې او څه شته نه نو څلور واړه ما ته په کور باندې پاتې شوې بیا نور داسې خو دغه اول واقعات وو هغه څیز دلته راغی ترقي شروع شوه دوه نقصانه یې وکړو جهیز یو دا ترقی شروع کړه یو واده شو د بل ځای نه زمونږ د علاقې ته شامیزو ته جنۍ راواده شو ده هغه کاله ولګېدل د ښځو له د کور د ښځو له د خپلوانو له چا له د سترو کالي او چا له د غاړې او چا له د غوږونو او چا له د ګوتې او څه ډېر صحیح جوړ کړو بیا د یو کنډریان چې دي هغوی پکې کپړې جوړې صندوقونه د دیو کله په کور کې څوک کار کوي دواړو کورنۍ لګي غټې کورنۍ هغې د سامانونه بیا خیر او کپړې آخري کار یې پکې دا وکړو چې د هغو سپیله یې پکې پټه هم کړې ده سپیله یې پکې پټه وکړه چې زه دومره غټ سړی یم چې زما نه څه شی نه پاتې کېږي او دویم یې دا کار وکړو چې دا د وړو لوښې او د وریجو دا لوښې ده په دې بازار کې ده هغه لوښې خرڅېږي د ټیمانو هغه صندوقونه شان هغې وله واخیستو هغه هم ویوړو نو بیا یې هغې نه د وړو بورۍ ورسره ویوړو نو د وړو هغه لوښي ته یې واچول او د وریجو هغه وریجې ته او د مثالې هغه مثالې ته او د مالګې هغه لوښي وله ډک کړو یو سپین ږیری راغلی و مدرسې ته ما ته وی مولوي صاحب دعا وکړه خدای پاک دې د بادام ګل کور د جلاله جومات کي ویل اوس چې زموږ لونه واده کېږي نو وړه به وله هم کوو سپوله به وله پټې کوو او وړه او ګوړه وریجې به وله وړو دا یې پکې نه وي بتي کړه دا ترقی نو یو نقصان په دې کې دا وشو چې د پیغلو جینکو ښه صالحه جینکۍ به د پردهدا کور به بلکې حافظانې عالمانې به ومي خو چونکې پلار به مړي یتیمه وی پلار به غریبي دیالي به کوي نو بېچاره د سرو ګوتۍ په دې وخت کې به په 150 روپۍ هغه څنګه ګوتۍ جوړوي په 40 زره به لسو ښځو له په 40 زره ګوتۍ جوړوي نو مطلب چې لونه به یې ناستي نو دې ظالم یو طرف ته د مسلمانانو نکاحونه چې نبی علیه السلام فرمایلي نکاحونه آسان کوي زنا ګران کوي چې نکاح آسان شو زنا به ګران شي نو دې ظالم نکاح ګران کو د حضور مخالفت یې وکړو صلی الله علیه وسلم او دویم د قرآن مخالفت یې دا وکړو چې میراث د جنۍ میراث یې کر ورکو دا د لور حصه ده دا تا د لور حصه ورکړه اخرت ته به ځې که نه اړولی به دې دوزخ ته واچوي دا حصه ده تا د جنۍ حصه راواغسته کر وردې کړه په کلي دې تقسیم کړه د خپلې پوزې د اوچتولو دپاره د خپل عزت د زیاتولو دپاره د هغې حصه هغې له پټۍ ورکړه باغ ورکا مارکیټ ورکا کور ورکا نقد ورکا لور له حصه ورکا که نه دوه لونه په یو زوی حساب کا په دې ټول علاقه کې به یو ته نه ګوري چې لور له حصه ورکړي خور له شرعي حصه یو کس مخکې ورځو کې هغه د خور ورسره دا او دا کیسو هغه راغی کم چې به کې ښه سړی و هغه په تحصیل کې په دې خبرو قرآن وخوړ قسم یې وخوړ چې دا زما خور نه ده نو خور ورکېږي د هارون ورونه جج تپوس وکړو دا ستاسو خور ده هغه وایي زموږ خور ده د کلي خلک ټولې دنیا ته پته ده په خور ورکېږي او د پټي دپاره یې په خور قسم وکړو چې زما خور نه ده او دلته کې چې ودونه شي نو دا چل به وي کم حکم لځې پردې حکم له راشه پرده په دې ټوله علاقه کې یو شرعي پرده یو کور چې داسې چې په هغې کې چې کوم قرآن کومه پرده ویلې ده حدیث
کم داغه شروعات کړی دی او کومه پرده ده هغه شرعي پرده که زموږ زنانه بازار کې نه ګرځي کوله مخ هغه د پښتو پرده ده ورنه دغه زنانه چې د بازار د سړی نه پرده ده د دې خو د خپل لیور نه پرده ده حدیث کې تمرګ ویلې شوی دی د دې خو د خور د خاوند نه پرده ده د دې خو د ورنداري د پلار او د ورور نه پرده ده دا خو ټول دې کور ته روان دي سب بای بهن ہے د تر د زیو د ماما نه د زوینه پرده ده نو دغه قرآن مظلوم کتاب دی چې کوم د دغه دوو طبقونو دا چې په خوري او ختمونه کوي بیا چې موږ ته راوړي دا زه چې مو تاسو یو زموږ سره د قرآن دغه حق دی چې کله روژه شو جو قاري صاحب براولو هغه به د پروژه کې ختم کې قرآن به واورو او چې کله چې دی مولوي صاحب درې دلته کې محتمم صاحب او ناظم صاحب د ختم مقرر کو جو موږ برا شو ثواب به یوشي او موږ ډېر غټ کارو کو ختم لرالو او نور قرآن پوښ او کاری پوښه دغه قرآن چې د قیامت پر ورځ دلیل کیږي حجت لك او عليك دا بس صرف زما او ستاسو لپاره په دې خبره باندې دلیل نشي دا قرآن حقونه لري به هر حال عرض موداو چې قرآن مظلوم کتاب دی په قرآن عظیم باندې عمل خپل ژوند ډېر عارضي وخلا الله سبحانه وتعالى مونږه او تاسو پیدا کړیو یو عرب مون سره او تشکیل کی بیا آغا یو مرګره شیخ سعید آغا وفات شو هغه بیان کو بودو د مصر خډیر په او قابل سره وکنه ا بیان کو بیان کی به فصلور خبرې وکړي بس باغی باندې بیان ختم کو یو خبر پیدا کړه الله خلقنا لنعبده الله مونږ دې پیدا کړیو چې مونږ د الله محتاجي او د الله عبادت او الله یو غنو وارسل الرسول لنتبعه او الله رسول را لګلې دې دې د پاره چې مونږ دغه اتباع وکړو د رسول پر لګلو کې د رسول پاک اسلام جون نمونه ده اتباع ضروری ده چې ستا په ژوند کې کومه مرحله راځي کاغه غم راغی دغه ابي دغه بابا د نبی عليه السلام د شریعت مطابق رخصت کا پدې کې مجوسیت مرا ولا پدې کې يهوديت مرا ولا تاسو د علماء نه تاسو کې د غم په کور کې خوراک کول څنګه دي طعام الميت يميت القلب ظلم عليك دا اشد ضرورت ورنه هغه ملمانه چې بل زي نشتیو د لری دي او بیا ټول ورځ د کینې څومره خلک راځي بهارم چې بسکټان او پیپسیان تقسیمي او دنه په کور کې هم کدا بي دیني نه درو داسې شه دي محترم ابي مړه لګ دی یو عالم خاطرات شته پوسو کا په څه طریقه دا وای د ملمانه رخصت او څه طریقه د حکم څه ده سوکو بهرحال عرض مو دی پورې چې د قرآن عظیم جون نو هغه عرب هغه بوین چې رسول الله دې لره لګره دي چې موږ دغه اتباع وکړو ابي به فرمایل اليوم نحن فوق الارض والبكره تحت الارض نن موږ په زمکه له پاسه ناسیو پس زمکه له پاسه یو سحر له بکره سحر له دې زمکه نه لاندې او دې زمکه نه لاندې راتلو به دغه قرآن عظیم مطالبه زموږ شروع کیږي نو دا مقام مبارک ده شرکت مبارک ده خو دې مجلس نه موږ نیت وکړو چې ان شاء الله آینده زما د ژوند څومره غړی پاتې زب بغیر د علم نه او بغیر د قرآن او د حدیث د عمل نه ژوند نه تیروم نیت دې د خیر سره کنه جی باقی یو دا درخواست ده ټول جمع ته چې دغه بچي د چا حفظ کو تجوید کو چا ناظره وي څوک دغه نه دوره حدیث نه فارغ شو نو د دې بچو متعلق به د مدرسې والو سره مشوره کوي مزید چې اوس د دې متعلق به څه کوو خپل تجویز بنه کوي چې دوی یو حتی یو ځای ته ورسېدو مخکې به د استادانو سره مشوره وکړي چې د دې متعلق نور څه کول پکار دي چې الله پاک د دې په علم حفظ کې برکت واچي کوم رونه چې داسې دي
چې د هغوی بچي هغه نه دي داخل، هغه د دې مجلس نه وروستو هغه موږ په خپلو بچو د قرآن عظیم لوی حق یو دا دی د قرآن عظیم خدمت، چې په خپلو بچو لوڼو او زامنو باندې د قرآن حفظ، د قرآن پاک علم. یو بچه په ننني دور کې هغه که د علم نه محروم شي او د حفظ نه، یوه زمانه داسې وه چې د دې علم دپاره به په کلونو سفر یې کېدی، او نن تاسو وګورئ په دې ماحول کې د دې غرونو په منځ کې ستا لور او ستا زوی هغه د ټول علوم په دې ځای کې چې د دې ګل شا د علاقې نه بهر ته ونه وځي ټول دلته حاصلولی شي، بیا د هغې محرومه کول نه دي په کار. په خپله باندې داسې وروڼه وي چې هغې د قرآن ناظره نه ویلي. دا هم ډېره لویه د سپیروالي خبره ده چې اسلام کې سړی بېدای شي 80 او 80 کاله وشي د قرآن نه لاړ شي، د دنیا نه لاړ شي، قرآن بېرته نه کي، ناظره ونه وایي. قرآن به څنګه د قیامت په ورځ شفاعت کوي؟ حالانکه حدیث کې دي چې د قیامت په ورځ به قرآن عظیم داسې شفیع وي چې داسې شفاعت او سفارش به نه یو نبي کولی شي او نه فرشته کولی شي. الله دې زموږ دپاره شفیع کړي. نو کم سے کم ناظره د نن نه که د اتیاو کالو یې دا شروع کوي، یو لفظ دو وایي، الف با تا سا وایي، که روزانه محنت کوئ مرګ راغی پاڼه او صفحه هم نه واړولې او روزانه یې وي د الله د ذات نه امید دی چې د قیامت په ورځ د قرآن خانو سره زمونږ حشر وشي. او بل درخواست دا دی دغه مدرسه ستاسو په مخ کې ده، دا د الله پاک به په مونږ او تاسو احسان وي، مهرباني وي. دا د سوات جمع او د سوات بارانونه بیا د ګرمي موسم دغه صورتحال تاسو وګورئ چې څومره یعنی د کسما پرسۍ حالت دی، ستنې او دیوالونه ولاړ دي که نه، او چت نشته. زمونږ کورونه خپل څنګه دي، زمونږ دیوالونه او زمونږ فرشونه څنګه دي؟ دا د قرآن عظیم کور دی، دا د بخاري شریف کور دی، او دلته کې دا ضیوف الرحمن دي، دغه استادان او دغه طلبا د آسماني کتاب زده کولو والا. نو په موږ باندې حق جوړیږي چې موږ زیاتی نه زیاتی ګڼي نه، خپله ضروري پیسه هغه په دې مدرسه باندې خرج کو، او الله رحم وکړي د دې مدرسې د تعمیر د دې د ځمکې دا د صرف دومره صورتحال جوړ شي چې د طالباتو د ناستې د ملاستې د اودې د یخې څه ځای جوړ شي. د دې دپاره تاسو ټول وروڼو ته دا درخواست دی چې په اخلاص سره په محبت سره د الله د رضا نیت وکئ. څوک څومره سیمټ کولی شي، څوک څومره سیخ اخیستی شي که نه، او څوک برکت ورکول والا الله دی. دا یره پاړه کې مه راولئ چې ګراني ده، که ګراني ده او که ارزاني ده، زمونږ خالق او زمونږ رازق څوک دی؟ یو خبره به په آخر کې وکړم. یو شپونکی روانو، یو غلام روانو ګړي سره ولې، نو دا شپونکیان اکثر د مس شانتې وي، داسې د غره په لمنه کې روان دی، کنډک تې مخکې دی او دی څه شپېلۍ وهي او د هغې سره څه ټپې کوي. نو دی په دې کې دی یو بزرګ په دغه لاره روان و، نوي نوي ګراني شروع شوه لکه نن چې واخلې. هغه بزرګ پې اواز وکړو، وی یا لکه ته داسې خوشحاله او په سور کې ګرځې، ته داسې په سور کې ګرځې او ته خبر شوی چې د قیمتونه څومره ګران شو. نو هغه داسې د ګوتې نه ټق وویستو، وی ګرانېږي دي که نه، زه چې د چا غلام یم زما مالک د 2 کلو خاوند دی، زما د مالک 2 کلي دي، په ما باندې ګراني هېڅ اثر نه کوي. هغه بزرګ په ژړا شو، وی یاره تا خو ماله لوی سبق راکو، وی زما د مالک خو ټوله دنیا ده، زما رب خو د ټولې دنیا مالک دی، ته د داسې سړي غلام یې چې د 2 کلو مالک دی، نو ته په ما باندې قات اثر نه کوي، او زما مالک چې هغه خو د ټولې دنیا خاوند او مالک دی. نو تاسو د الله په دین د قرآن عظیم دپاره خرج کوئ. د الله د ذات نه امید دی ستاسو په دغه لږ روزۍ کې او په دغه لږ څیزونو کې به الله برکت اچوي. نو دې دپاره تاسو همت وکئ. څوک وړه د سیمټ اخیستی شي، باجري او شګ اخیستی شي، څوک د طلباو د مطبخ دپاره وړه وریجې دا کولی شي. په مختلفو طریقو سره تاسو دا همت وکئ. یو دا کار دا په نیت کې وکئ چې انشاءالله العزیز آینده کال
دلته په دې دارالقرآن کې ختم وي او دلته کې د دې چې څومره چت دی دا چت هم شوی دا ځمکه او دا اودسونه وغیره انتظام هم شوی د دې دپاره به تاسو ټول نیت وکئ د دې دپاره به همت وکئ د چا چې طاقت بالکل نه کار کولی شي یو ورځ راتلی شي چېرې هغه ناظم صاحب ته ووایي یاره که څه کار وي زما خو نور طاقت نشته خپله کشۍ بیلچه مې راوړې ده که څه ځای اړول سمول کنل غواړي څه خښته راوړه غواړي زه به هغه وکړم نو ټول به د دې دپاره تاسو همت او حوصله وکئ او آخري درخواست دا هم دی چې زه چونکې اوس نوی تبلیغ نه تشکیل مې شوی راغلی نو دا هم یو درخواست دی چې دغه د تبلیغ په وجه الله پاک په ټوله دنیا کې مونږ وکتل د کافرانو په ملکونو کې الله د بنینو او د بناتو مدرسې جوړې کړي په سوونو او په زرګونو هلکان او جینکۍ فارغېږي دغه ملک کې چې دغه تبلیغ کم کور ته راشي د انپړو د شلو خلکو کورونه هغې کې هلکان زنانه او نارینه هغه مفتیان او عالمان او حافظان او قاریان جوړ شي ډېر لوی برکت والا کار دی دا څومره لونه زمونږ تاسو کې چا تبلیغ کې سې روزه چې لا څلور میاشتې تبلیغ کې وخت لګوئ الله پاک به یو بچي ټول د قرآن حافظان عالمان او دینداره کړي واخر دعوانا الحمد لله رب